أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم د الله چې بخونکې مهربان دی سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم د الله تسبیح ویلی دا هر هغه څه چې پزمکا او اسمانونو کې دی او خاص هم هغه طاقتور دی او د حکمت خاوند دی له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک هم هغه دی ژوند او مرګ راولي او په هر څه باندې قدرت لري هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هغه اول هم دی او آخر هم او ښکارا هم دی او پټ هم دی او هغه د هر څه علم لري هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير خاص هم هغه دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا په عرش باندې د نور سره راغی داغه په علم کې دی هغه څه چې ځمکه ته ځي او هغه څه چې د ځمکې نه راوځي او هغه څه چې د اسمان نه راکوزيږي او هغه څه چې اسمان ته خيږي هغه تاسو سره دی هر چرته چې تاسو یې کم کار چې تاسو کوی هغه ویني له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هم هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی او خاص هم هغه ته د ټولو معاملو فیصله واپس کړی کیږي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي او هغه د زړونو په پټو رازونو هم پوهیږي آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ایمان راوړی په الله او دغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې او خرج کړئ دغه سيزونو نه چې په کوم باندې هغه تاسو خلیفګان جوړ کړی یې کوم خلکو چې په تاسو کې ایمان راوړو او مال خرج کړو داغوی د پاره لوی اجر دی وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين پتاسو سشوی دی چې تاسو په الله باندې ایمان نه راوړئ حالکه رسول تاسو دې خبرې ترابلی چې تاسو په خپل رب ایمان راوړئ او هغه تاسو نه وعده غستلی دا که تاسو واقعي منون کیئ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ هغه هم الله دې چې په خپل بنده باندې صفا صفا آیاتونه نازلوي د پاره د دې چې تاسو د تیارونو رڼا ته راوباسي
او حقیقت داده چې الله پتا سو باندې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اخیر سو وجدا چې تاسو د الله په لار کې خرج نه کوئ، حال دا چې د ځمکې او د اسمانونو میراث خاص الله لره دی. پتا سو کې چې کم خلکو د فتح نه وروسته خرج او جهاد وکړو، هغوی هیڅ کله د هغه خلکو برابر کېدی نشي کوم چې د فتح نه مخکې خرج او جهاد کړي دي. دا هغوی درجه د وروسته خرج کوونکو او جهاد کوونکو نه زیاته ده، اگر چې الله د دوانو سره خې وعده کړی دي. سچ تاسو کوی الله دا غي نه خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سوک دی چې الله له قرض ورکړي، خ قرض چې الله ورلا پسو سو چندا زیات واپس ورکړي او داغه د پاره بهترین اجر دی په هغه ورځ چې کله تو مؤمنان سړي او مؤمنان خزي اووینه چې داغوی نور با داغوی نه مخکی او داغوی خی طرف ته منډي وهي. هغوی ته ویل شي چې نن د خوشاله زیره دی ستاسو د پاره، جنتونه به وي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي، په هغه کې به هغوی همیشه اوسي. هم دا لویه کامیابی ده. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فدغه ورځ به د منافقانو سړو او منافقانو خزو حال داوي چې هغوی به مؤمنانو توای لږ زمون طرف ته وګورئ چې مونږه ستاسو د نور نه څه فائدہ واخلو. هغوی ته به ویل شي ورستو شي خپل نور چرته بل ځای وګورئ، بیا به داغوی په منځ کې یو دیوال ودرول شي چې پاغي کې به یو دروازه وي، داغه دروازې نه دننه به رحمت وي او بهر به عذاب وي. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هغوی به مؤمنانو ته پچغو چغوای ولی مونږ ستاسو سره نو
مؤمنان به جواب ورکړي هاو تاسو خپل ځان په خپل په فتنه کې واچوو موقع ته مقتل په شک کې پراتو وای او د دروغو امیدونو تاسو له دوکه درکولا ان تر دې پوری چې د الله فیصله راغلا او د اخر وخت پوری هغه لوی دوکباز تاسو له د الله په معاملې کې دوکه درکولا نن به نستاسو نس فدیه قبل ولشي او نه د هغه خلکونه چې هغه صفا کفر کړي وو ستاسو زه دوزخ دی هم هغه به ستاسو خبر اخلي او دا ډیر بد انجام دی ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آیا د مؤمنانو د پاره لا هغه وخت نه دی راغلی چې دا غوي زړونه د الله په ذکر سره نرم شي او هغه چې کم حق نازل کړي دی هغه ته غاړه کېږي او د هغه خلکو په شان نشي چې هغه ته کتاب مخکې ورکړي شوی وو بیا په هغه ډېره مدته تیر شوه نو زړونه سخت شو او نن په هغه کې زیات خلک فاسقان جوړ شوی دي اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون خپو هشي چې الله زمکه ژوندۍ کوي رستو د مرګ داغینا مون نخی تاسو ته صفا خودلی دي شاید چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم بشکا کم نارینا او زنانا چې صدقه ورکوونکې دي او الله له قرض حسن ورکړي دي یقینا چې هغه لبا په 100 چندا زیات ورکول کیږي او دا هغه د پاره بهترین اجر دی والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم او کم خلکو چې په الله او داغو په رسولانو باندې ایمان راوړي دي هم هغوی د خپل رب په نس صدیقان او شهیدان دي داغوی د پاره داغوی اجر او داغوی نور دی او کوم خلکو چې کفر کړي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي هغوی دوزخیان دي اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور خپو هشي چې د دنیا دا ژوند بس لوبي ټوکی دي او ظاهري ډول دی او ستاسو په خپل منځ کې په یو بل باندې فخر کول دي او په مال او په اولاد کې د یو بلنا د زیاتېدو کوشش کول دي د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو او داغه په ذریعہ رازرغون شو بوټو ته چې کروندګر او قتل نو خوشاله شو
بیا هغه فصل پخیږي او تاسو وینئ چې هغه زیړ شو بیا دا غینه بوس جوړ شي تدې برعکس اخرت هغه زیده چې هلتا سخت عذاب دی او د الله بخنه او داغو رضا ده د دنیا ژوند نور هیڅ نه دی بس د دوکې سامان دی سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم منډه کړئ او د یو بلنا د مخکې کېدو کوشش وکړئ د خپل رب بخنیتا او هغه جنت ته چې داغه فراخواله د اسمان او د ځمکې همره دی چې داغه خلکو د پاره تیار کړي شوی دی چې هغه په الله او داغه پر رسولانو باندې ایمان راوړي وي دا د الله فضل دی چې چاله خوخوي هغه له ورکوي او الله د لوی فضل خاوند دی ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير یو مصیبت داسې نشته چې هغه پزماکه باندې یا ستاسو په خپل نفس باندې نازلېږي او مونږه هغه د پیدا کېدو نه مخکې په یو کتاب کې لیکلې نوي دا کار د الله د پاره ډېر آسان دی لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد دا ټول هرڅه د دې لپاره دی چې څه نقصان ستاسو وشي نو چې پاغه غمجن نشئ او چې څه الله درکړي چې پاغه غاویر نشئ الله داسې خلق نفقوي چې هغه خپل ځان غټ کړي او فخر کوي چې په خپل شمتیا کوي او نور خلقو ته د شمتیا حکم کوي اوس که څوک مخ اړوي نو الله بے نیازه او ستایل شوی دی لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز مونږ خپل رسولان د صفا نخو او هدایات سره اولېګل او دا غوي سره مو کتاب او میزان نازل کړو چې خلق په انصاف باندې قائم وي او وسپنمو نازل کړه چې په هغه کې ډېر زور دی او د خلکو د پاره پکې ډېری فائدې دي دا د دې لپاره چې الله ته معلوم شي چې څوک بیل دو داغو او داغو د رسولانو امداد کوي یقینا چې الله ډېر طاقتور او زبردست دی ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون من نوح علیہ السلام او ابراهيم علیہ السلام راولېګل
او داغوی دوانو په نسل کې مو نبوت او کتاب کې خودو بیا داغوی په اولاد کې چا د هدایت لاس پلکړه او ډیر پکې فاسقان شو. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. داوین رستو مونږه پرلی پسې رسولان الیګل او داوی ټولنا رستمو عیسی علی السلام د مریم زوی الیګو او هغه لمو انجیل ورکړو او کوم خلکو چې داغو پیروي اختیار کړه داوی په ځلونو کې مونږه ترس او رحم واچو او رهبانيت هغه په خپل جوړ کړو مونږ پرې فرض کړی نه وو خو هغه د الله د رضا په تلاش کې د ځان د بدعت جوړ کړو او بیا چې د دې د پابندۍ کولو کم حق وو هغه ادا نکړو په هغه کې چې کم خلکو ایمان راوړې وو داوی اجر مونږه هغه لور کړو خو په هغه کې اکثر خلک فاسقان دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریږي او داغه پر رسول محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی الله وتعالى د خپل رحمت دو برخې درکړي او هغه نور به درکړي چې داغه پرانا کې با تاسو مزل کوئ او تاسو ګناهونه به معاف کړي الله ډیر معاف کونکي او مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تاسو لا دا لار اختیار ول پکار دا چې اهل کتابو ته معلوم شي چې د الله په فضل باندې داغوی څه اجاره نه ده د الله فضل داغه په خپل لاس کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه له ورکوي او هغه ډېر فضل کوونکی دی.